تاسو الکه ولې داسې کوي راځي بس دغه شی دی مې دا پم ستا دی که د بل دی وینه دا خو د نیک دی د بل لپاره اخر خرابې ګناه بل لګټې تا له خو مغه خپله تنخوا خپله دیالي درکوي که د بل لپاره خپل خیرت خرابې او اخرت تباه کې هم غرق شو هم غرق شو دا چې څومره په سوداګانو کې نن د غوړو د کارخانو نه چې کوم ټیم راوځي د کچ کته کته وتله چې تا ته پته ولګي چې په دې کې څومره غوړي کم مکمل بکم ا ټیم سره درته تللی نو زه ټیم نه علم زه غوړي علم مالا خو کیلو غوړي راکا دا ورته ملک مالا کیلو غوړي راکا نو مالا سره د ټیم نه راکې نو ټیم خو نه مالا 15 کیلو غوړي راکا نو مالا سره د ټیم نه راکې نو خو ټیم نه او نن سبا بیا دا ظلم دی چې ورته وایي چې 5 کیلو راکا نو د لبدر کې دا 15 کیلو دی چې پورې وګوري په هغې به 5 لیټر لیکلي هلکه داسې زه دغه کې خو نه اچوم په موټر کې یا په موټر سایکل کې چې ته ماله په لیټر راکړې خو لیټر د کیلو نه کم دي دلته دی بیا مسلمان وه خدای خبر چې د دې خلقو سوچ څه دی پته نشته چې دا خلق قیامت مني او که نه مني چې دا د انصاف تله مني او که نه مني چې ما سره به حساب کتاب کېږي دا هر څه مونږ دی بچو لګو په خدای دغه 2-3 ورځې بیا یادې د مرګ نه پس بیا درپسې لاس هم پورته کړي مکوي مسلمانانو مکوي د خپلو بچو دپاره د خپلو نوسو دپاره د خپلو پلوسو دپاره خپله خدمه خرابه په خدای کې دې پکار شي د قیامت په دقه ورځ باندې یوم یفر المرء من اخیه و امه وصاحبته څنګه دی و اخیه وصاحبته وبنیه رور به د رور نه تښتي ما معاف کا رور لږ مدد وکړه پاسه ما معاف کا مور به د بچي نه تښتي بچی به د مور نه تښتي پلار به د زوی نه تښتي زوی به د پلار نه تښتي او دوست به د دوست نه تښتي څوک د چا په کار کې نه افسوس دی نن بل سره ټوپک وړي مرګ ولا کوي دا مې دوست دی څومره لوی جرم دی مرګري دپاره سړی وژني مسلمان وژني په دوستانه کې یو بل سره ټوپکې وړي ولې دا مې دوست دی په دوستانه کې یو بل سره مزګونه کوي ولې دا زما دوست دی مړی د لکو ما ته وښه چې د مړ الله اکبر خدای له ورځي کبنه خدای کې دې پکار قسم د تخرج په دنیا کې دې پکار اخرت خلاړې لوی خبر دا ظلم تلې او دا کم شی ورکول او زیات شی غشتل دا ګناه نو الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه انصاف ولا طلب فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها كم نريد دا شلشم دا داني عمرني كيوي دا بمرو باس دا شلشم دا داني عمر گناه دي كري دا بمرو باس ووجدوا ما عملوا حاضر الله قرآن شريف کی فرمائي کسے دي کردي حاضر بيدتا سے مخامخ انکارم تے نشي وکفا بنا حاسبین الله څه فرمایي زما چاته جت نشته چې زه چاته ویم چې راشه مالي حساب کتاب وکړه دلته خو به څوک راولي چې مالي حساب کتاب وکړه زه نه پوهېږم پټواري مرزا به راولي ماله ځمکه کچ که زه نه پوهېږم اکاونټنټ به راولي راشه مالي حساب کتاب وکړه زه نه پوهېږم الله وایي زما هېڅ چا د جسته زه په حساب کتاب په خپله پوهېږم زه به په خپل حساب کتاب کوم اما من کانا چې د کم انسان نیکې درنې شوې فهو فی عیشة راضیه خوشحاله زندگی ده و اما من خفت موازینه او گناهونه زیات شو فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه دا تله به پرته د دې تلې نه مخکې چې حساب کتاب لانی شروع د هر پیغمبر حوض دی زمونږ د خپل مبارک پیغمبر د حوض نوم کوثر دی او رسول الله مبارک فرمایي چې زه به خپل امت ته د حوض کوثر ورکوم او پردي خلک به ترې شړم
صرف زما امت بی ابر زو پیجنم خپل امت او بیا کم امتی چې منس کوي آی هاي یو ځل حضور پاک او فرمایل وددت لو انی رأیت ارمان کما خپل رونه ولیدل خپل رونه صحابه ورته موږ ستا رونه نه یو د الله رسوله وی انتم اصحابی تاسو میں مرگری ہے رونا میں اغا خلق دے چلا راغلی ندی رستو با پیدا کی او نالی دلی با ما ایمان روڑی و ما با منی تاسو خود ما معجزات وینے نو ایمان امرامان دی روڑی تاسو خود ما وینے فرشتی وینے جبریل وینے ایمان امراوڑو اغا خلق کی رستو رازی زیلی دلی نیم پا ما ایمان روڑی نو اقا میرونه دی رونو مونږ رونه ویلي دي رونه نو بیا ته صحابه تاسو کې ته بدا خلق پیژنې څنګه وی زبې دا او دست اندامونو نه پیژنم زما امت چې او دست او کې دا او دست اندامونو نه بیرنا خېږي د نور امتونو دا او دست اندامونو نه برنا نه خېږي او زما د امت دا او دست اندامونو نه رڼا وخېږي په دې پیژنم وی داسې به دا پردي د خپل حوض نه شړم فرشتې به یې ورسره هغې به یې شړي لکه یو سړی چې پردي وخان د خپل حوض د شړي چې زما حوض کې صرف زما وخان اوس کې بل څوک نه او حوض د رسول الله مبارک څومره اوهو ډېر غټ دی ډېر غټ مونږ چې دلته پښتانه وایو کراچۍ نه خیبره حضور پاکم الته چې څوک ورته مخامخ ناست دی نو هغه ته وایي چې د یمن نه واخله تر د عراقه پورې پلانکي ځای شام نه واله پلانکي ځای پورې یعنی خل ویری او د هغې په غاړه چې کوم لوښي پراته دي د اسمان د ستورو نام زیات دي اوبې د شاتو نه خوږې دي د واورې نه یخې دي چا چې یو ځل وڅکلې ابدالابد پورې به تږې نه شي الله یې زمون نصیب وګرځوي هغې نه پس به عمل نامې راخورې شي چاله په خلاص کې چاله په ګس لاس او چاله د شاده طرف نه نو ما یو سړي تپوس وکړو وی د دې څه مطلب خلاص او ګس لاس ماله زه په خلاص نه اخلم زه په ګس نه اخلم عملنامه مې راله زه په ګس نه اخلم زه به ښې ور مخکې کوم په هغې باندې ما وی که دا خیر پالج وي هغه وخت او دا اون عقیبه به څه کوي هلته فرشته دله ډب درکوي نیسه او ښې لاس دې کار نه کوي څه به کوي ګوره د الله په کارونو کې ګوتې مه وهه او چې عملنامه درته کله میلو شوه او په هغې کې ګناه لیکلي اوهو ما لهذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها یا خدایا د عملنامه کې خو زما واړه او غټ ټول ګناهونه لیکلی شوي او بیا شمیرلی شوي دي اخره کې جمع تفریق شوی دی دومره ګناه ده او هغې نه پسې عملنامې راخورې شي زما رونو نو بیا تله د په هغه تله باندې به وزن کېږي او یوازې دا قصه نه ده چې دا ما درته ووایي حضور پاک فرمایي چې کوم انسان زکات نه دی ورکړی د قیامت ورځ سخته ورځ ده د خپل مال نه هغه مال به خدای راولي او یو اجدها به ترې جوړه کړي او په دې غاړه کې به یې ورته واچي غټه اجدها به او غاړې نه به یې توي او کله به ورته یو وخت کې خوري چک به لګي او کله په بل او ورته به څه وایي انا مالک و انا کنزک زه ستا خزانه یم زه ستا مال یم چې دنیا کې د جمع کولم او د الله حق دې پکې نه دی ورکړی مور کې زکاتونه سلی ورکوي دغه چل به سره بیا کېږي مال کمیږي زکات ورکوم مال کمیږي صدقه ورکوم مال کمیږي پر دې حق ورکوم زما مال کم شو نه زیات کمال چې دغه اجدها دې په غاړه کې بیا پرتی او حضور پاک فرمایي سره او سپین هغې نه به الله د اور تختې جوړې کړي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه د چا مخونه تور او د چا سپین یوم یحمى علیها فی نار جهنم وتقوى بها جباههم
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. پدې تندو پدې ډډو پدې شاب ول داغونه ورکړي او چې هغه تاو کم شي نو بیا به په دوزخ کې ګرم کې نو بیا به راوړي نو داغونه به پکې ورکړي. او حضور پاک فرمایي وې د انسان د ټیپ د سر به ولا ګرم کیږي اب دونه ګرمي چې شاته به توزي او په شابه ولا کیږي به دونه ګرمي چې د ټیټه به سر ته توروزي. دا زموږ د دنیا مال دی او دولت دی چې موږ پکې د الله حق نه دی ورکړی دغه سزا. او کله چا ساروي دي او سارو کې خپل حق نه ورکړي. حضور پاک فرمایي د حیوانات حشر بم کېږي مارته وختي وي دا به مراجم لیکيږي دی به تسم لي خبه وتکولو کې او غټ به کې او دا سارو به د پاسه ګرځي پخپو به ګرځي لکه پخوا چې به خلکو د غنمو ګېډې او بل کولې او چې کم سارو خري لري لکه غوا سانډا ګټ چيله پخکرو به وي ابو دا سخکري ني شلای به او چې کم ساروی خکرې نه لري نو هغه به په چکونه لګي پخپو به راکړي. دا سزا شو که په دې سزا د ګناه ختمه شوه او جنت ته به ځي او که دا سزا کمه وه او ګناه ختمه نه شوه نو بیا به د حساب کتاب نه پس دوزخ ته ځي او تله به باقاعده مخامخ پول ته مخامخ به تله لګېدلې به. وندع الموازين القسط ليوم القيامة أما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. او زمارو چې دا وزن کوي دا به څوک کوي دا به جبريل عليه السلام کوي. جبريل عليه السلام الله به په خپله نگراني کوي چې د حساب کتاب شروع کیږي نو اسرافیل علیہ السلام به درې مشپېلې وي درې مشپېلې سره به ټول خلق به هوښه پریوځي چې څومره دي ټول به هوښه. حضور پاک فرمایي د ټولو مخ کې به سر راوچت کم بیا به څلورم مشپېلې وي دا درې مشپېلې سره وي دا د الله د عرش تجلی کیږي حساب کتاب شروع کیږي نو چې زه سر راوچت کم فاذا انا بموسی موسی به وینم آخذ بقائمة من قوائم العرش هو آخذ دا الله دا عرش خپبینی ولی وی دارا تا پتا نشتا چې زمانه مخ کې دی په هوش کې راغلی دی او کنا په تور کې د باندې بېهوشي راغلی و کوهې تور کې نو الله د هغې په بدل کې د دا بېهوشي ختمه کړې ده او دی د هغې نه بچ شوی دی الا ماشاء رب. دا الله به خپله نګراني کوي په خپله او حضرت جبریل علیه السلام به وزن کوي هغه شی سي لسان المیزان ورته وي داسې داسې چې کېږي هغې ته به جبریل علیه السلام ګوري انصاف به پورا بلکې الله به تپوس کوي د انسان نه دا ګناه دې کړې ده او کړې نه او کوي نه مې ده کړې دا ګناه نو الله قرآن شریف کې فرمایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وخلب مهروي لا صحبه